الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، الله رب العزت انسان دی مخبز مکه باندې خپل خلیفہ او نائب جوړ کړی دی. نو اوس چې دا انسان د کوم قسم اعمال کوي نو هغه قسمه فیصلې به په نازلېږي د بر اسمان نه، یعنی د الله رب العزت د طرفه. اوس که دا انسان نیک اعمال کوي نو به د باندې به د برنه د برکاتو او د انواراتو فیصلې راځي، د خوشحالو فیصلې به پرې راځي، د سکون فیصلې به پرې راځي. او که چېرې دا انسان په مخ د ځمکه د الله رب العزت نافرمانی کوي، د ګناهونه کوي او نور داسې حرکات کوي چې الله رب العزت پرې خفه کېږي، نو بیا به د باندې د بره نه فیصلې هم سختې راځي، مختلف قسمه عذابونه به پرې راځي، مختلف قسم تنګسیاګانې به پرې راځي. ځکه الله رب العزت فرمایي چې کوم خلق نیک اعمال کوي، کوم خلق د الله رب العزت نه یریږي، تقوادار دي، نیکان صالحان دي، د هغوی باره کې الله فرمایي لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. د خلکو باندې الله رب العزت دروازې کولاوي د رحمتونو د برکتونو د ځمکې او د اسمانونو. خو چې ګنې کوم خلق نافرمانه دي، ګناهګار دي او په مخ د ځمکه رواني او فسادونه کوي، نو یاد ساتئ چې الله رب العزت فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. چې په دې انسان څه قسمه تنګسیا راځي، څه قسمه آفات راځي، مصیبتونه راځي، دا د خپله لاسه دي چې په خپله ته کومه لار اختیار کړې ده د هغې د وجې پې دي. شاعر وایي که نه جب کہاں میں نے کیا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہاں میں نے کیا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ. بندہ تو خپل نام اعمال تو گورا، خپل اعمال باندې سوچوکا، هغه شان فیصلې به کېږي. نو اوس محترمو تاسو ګورئ په ترکي کې، په شام کې، لبنان کې دې ممالکو باندې زلزلې مختلفې جټکې راغلي دي. ممالک والي دي، دغه ممالکو ته ډېره خطره ورکړی شوې ده، ډېر فساد پکې شوی دی، ډېر خلک پکې شهیدان شوي دي او دغه شان ډېر نور پکې فسادونه شوي دي. دا محترمو دا ګنې زموږ د خپلو لاسو دي، دا زموږ د خپلو اعمالو د وجې دي. که چېرې مسلمان د الله رب العزت د دین په لاره روان شو او د دین لارې اختیار کړ، بیا هېڅ هم نشته د لپاره خوشحالۍ دي چې څنګه الله فرمایي لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، دروازې د رحمتونو برکتونو به او که دغه ني نو بیا دی ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. دا زندگی به د الله راتنګه کي، په زندګۍ به تنګ کي که د الله نافرماني کوي. نو اوس محترمو دا زلزله راغلې ده، دې زلزلې ډېر روانې کړی دی، ترکی خاص کر والد ډیرا، داسې نور ممالک هم ډېر والي دي، هغې ته کافي نقصان رسېدلی دی. الله رب العزت چې څومره خلک پکې شهیدان شوي دي د هغې شهادتونه دې الله قبول کړي، او چې کوم خلک زخمیان دي ته د روغ صحتونه الله ورکړي. الله دې ټول ممالک د مسلمانانو څومره دي د داسې آفاتو مصیبتونو نه محفوظ وساتي. نو اوس محترم خبره په دې زلزلو لږ کوو چې د دې زلزلو څه تاریخ دی. وای دا آفات دا مصیبتونه دا د پخوا زمانې نه راځي، دا څه اوسنی نه دي. په دې باندې علامه ابن جوزي رحمت الله علیه پوره کتاب لیکلی دی، په هغې کتاب کې دی پوره تفصیل لیکلی دی چې څومره عذابونه راغلي دي، څومره آفات راغلي دي، زلزلې راغلي دي، دا څومره آفتونه راغلي دی په تفصیل سره لیکلي دي. د زلزلو باره کې لیکي علامه ابن جوزي رحمت الله علیه چې په 20 هجرای کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت ته زلزله راغله. عمر رضی الله تعالی عنہ د ملګرو سره ولاړ دی چې زلزله راغله او ځمکه په خوځېدو شوه. عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل مبارک زر ځمکې له راوغوړه ولې ورې پتا باندې عمر عدل نه قائم کړي، پتا باندې انسان نشته چې ته خوځي. وې زلزله ودرېده،
دا شان محترمو اوس ته د زلزلې راتلو څه وجوهات دي. د دې دوه قسمه وجوهات دي، یو طبیعي دي او یو شرعي دي. طبیعي خو دا دي چې څنګه موږ تاسو ته ساینس نه اورو چې دا په دې ځمکه کې دننه پلیټس دي او پلیټس یو بل سره وجنګېږي، د هغې نه څه حرکت پیدا شي، د هغې حرکت په وجه ټوله فضا کې وایبریشنز راشي او د هغې نه د دوره غټ فساد کېږي. دا موږ منو. خو زموږ په ذهن کې یو سوچ دی چې دا پلیټسونه روزانه ولې نه جنګېږي؟ دا خو ډېرې د یو بل سره تعلق دی، دا جنګېږي ځکه نه د شرعي د یو حد دی چې دا د الله رب العزت په خوښه دي. دا ټول نظام د الله رب العزت په خوښه چلیږي. دا پلیټس د هغې پورې نه یو ځای کېږي، نه جنګېږي تر څو چې الله نه غوښتي. خو چې کله الله رب العزت خفه شي، د ځمکې د خلکو نه خفه شي، د خلکو اعمالو ته وګوري، د خلکو اعمال درست ني، نو بیا الله رب العزت پلیټسونه یو بل نه راوبغوي او د هغې نه د آفات او مصیبات جوړېږي. موږ د ساینس خبره نه رد کوو، ساینس په خپل ځای صحیح دی، خو ساینس سره دا موږ له منل پکار دي او ساینس نه هم دا تسلیمول پکار چې دا راځي دا د الله په حکم راځي. چې کله د الله رب العزت نافرمانی د مخ په ځمکه سې واشي نو بس الله وجنګوي، د هغې نه هغه حالات جوړ شي. نو اوس محترمو تاسو وګورئ د دې نه مخکې هم ډېرې غټې زلزلې راغلي دي. قوم شعیب د شعیب علیه السلام قوم کې هغوی به ناب تول کې کامل دا د هغوی یو غټه بیماري وه. اخیستل به په یو طریقه کول، خرڅول به په بله طریقه کول. الله رب العزت په یو داسې زلزله راوسته چې ټول قوم یې تس نس و، ټول قوم یې تباه برباد کړ. نو اوس علما لیکي چې د ناب تول کې کامې صرف دې ته نه وایي چې پته لګي دکاندار کاکا ناست دی او په دکان کې تول کې کامې کوي، بلکې دا هم په تول کې کامې دی چې په تا الله رب العزت کوم حقوق ایښي دي، کوم فرایض در باندې ایښي دي، کومې ذمه دارۍ ایښي دي او ته هغه په صحیح طریقه نه پوره کې، دا هم وایي د ناب تول کامې دی. اوس تاسو سوچ وکئ په ښځه باندې د خاوند څه حقوق ایښي دي چې دا ښځه د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي، دا هم په دغه زمن کې راځي. په خاوند باندې د ښځې حقوق ایښي دي، که خاوند د ښځې خیال نه ساتي دی هم دغه ناب تول کې کامې کوي. دغه شان په بچو د مور پلار ایښي دي، په مور پلار د بچو ایښي دي، په تا باندې د رشته دارو ایښي دي، د ګاونډیانو حقوق ایښي دي. دا شان دنیا حقوق دي، د دې ټولو په خیال ساتي، نو الله به ستا تله پوروي، الله به ستا میزان پوروي. که چېرې ته د حقوقو خیال نه ساتي ستا میزان هم د قوم شعیب په شان کمزوری دی. نو محترمو یاد ساتل پکار دي چې دا زلزلې د پخوا نه راځي. دا شان موسی علیه السلام چې کله قوم ته دا التجا وکړه، ورته ووایي چې ته الله سره څنګه خبرې کوې، مونږ دې وخو که نه. نو هغې ته یا څلوېښت کسان کوهي تور ته ځان سره بوتلل او الله رب العزت سره موسی علیه السلام هم کلام شو، خبرې شروع شوې. نو بیا ورته هغوی مونږ ته به څه پته لګي چې دا الله رب العزت دی، مونږ ته یې ځان وښایي. بس الله رب العزت په دوی باندې غصه شي چې دا داسې نافرمانه دي، داسې ناشکره دي، داسې بېادبه دي. هلته یې په یوه زلزله راوسته او ټول یې هلته ختم کړل. دغه شان تاسو سوچ وکئ چې قارون دا د موسی علیه السلام د قوم یو اربپتی سړی و، الله ورله ډېر مال دولت ورکړی. دغه شان پوخانو به د خزانو چابیانې ګرځېدې، ډېر مال دولت و، خو لیکن ده کې غرور تکبر و. ده ته به چې موسی علیه السلام وایي چې هلکه تا له الله څه درکړي دي، دې کې د غریبو خلکو هم خیال ساته، صدقه کوه، خیرات کوه، حساب کې زکات دې ورکوه. نو ده ورته څه وی دا خو ما په خپل محنت ګټلي دي. اوس هم خلک چې کوم خلکو نه الله رزق ورکړی ده دا خو موږ په خپل محنت ګټو، دې په محنت ګټې خو تا دا رزق چا درکړی ده، د محنت دا وخت دله چا درکړی دی، د محنت دا موقع دله چا درکړی ده. دا هم سوچ وکړه که ده دا ګډې وړې خبرې شروع کړې. چې ګډې وړې خبرې شروع کړې الله رب العزت په ځمکې یو زلزله راوسته او دې پر ځمکه کې ورغله، لاړ نیست و نابود شو. محترمو دا یاد ساتل پکار دي چې دا زلزلو تاریخ ډېر پخوانی دی. پخوا هم الله رب العزت ډېر خلک د دې د وجې د دې زلزلې په ذریعې سره خلک غرق کړي چې کوم خلکو کې بیماری وي، د ګناهونو د خطرناک نظریات دي، نو الله رب العزت هغې نه دي پرېښودي. اوس به موږ دا سوچ وکړو چې زلزلې ولې راځي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه چا تپوس وکړو جناب او یا زلزلې ولې راځي. حضرت عایشې رضی الله عنها ورته فرمایل
چې کله وای دا ښځې د غیر محرمو دپاره د هغه سړو دپاره چې دې دپاره محرم ني او دا ورته خوشبو استعمالوي خوشبو استعمال کوي دا ښځې خو د غیر محرمو دپاره دا د کور وځي خدایله دي هر چاته دي داسې خوشبو لګي چې پردي سړي ورپسې حیرانېږي هغوی ورپسې پریشانه کېږي لومبۍ وجه وي دا بیان کړه تاسو ګورئ زنانه چې ځي څنګه سینټونه لګولي څنګه خوشبویۍ لګولي بندلې ونې کوي دا ښځې چې دي په دغه ښځو له نبي کریم صلی الله علیه وسلم لعنت هم کړی دی وایي دغه ښځه به د جنت نه په دومره مصافحت ولاړئ چې دا به د جنت خوشبو هم نه محسوسوي ښه چې کومه ښځه د پردو سړو دپاره خوشبو استعمالوي دغه شان کومه ښځه چې د پردو سړو مخامخ دغه شان ښکاري داسې حرکات کوي چې پردو سړو ته ځان خور غواړي او دغه چې دا زنا عامه شي بېحیایي خوروي په علاقه کې فساد خوروي نو دې سره هم زلزله راځي بل وایي کله چې شراب او موسیقي عام شي نو دې شیزونو سره الله رب العزت بیا په مخ د ځمکه زلزلې راولي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم قوم کې زنا او سودخوري عام شي وایي دغه قوم په خپله د الله رب العزت عذاب ته دعوت ورکوي سوچ وکړئ دا شیطان خو محترم او عام شوي دي عام دي الله رب العزت په موږ رحم وکړي اوس دا زلزله چې ده وایي دا موږ ته د قیامت یاد راکړي قیامت باره کې الله فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها دا هغې خطرناکې زلزلې باره کې الله فرمایي چې داسې زلزله به راشي داسې جټکې به محسوس کړي چې داسې جټکې به تاسو ته محسوس کړي دي انسان به اوس داسې دي دا وایي موږ ته هغه یاد راکوي چې داسې ګنې قیامت هم را روان دی چې داسې زلزله به وي ته ځان تیار کا په اعمالو سوچ وکړه اعمال بدل کا خپل ځان بدل کا په خپل ځان په خپلې زندګۍ باندې سوچ وکړه اوس محترمو د دې زلزلې د راتلو څه حکمت نو ما تاسو ته وویل چې دا انسان چې دی دی په دې دنیا کې ډوب شوی دی دی د الله رب العزت چې کوم انعامات دي په ده باندې دی د هغې نه غافله دی دی وایي الله رب العزت راویښوي چې بنده راویښ شه ته ولې ودې تا ولې ځان ناخبره کړی دی ځان دې لاپروا کړی دی راویښ شه د الله رب العزت حمد او ثنا وکړه شکر ګزار بنده جوړ شه نیک اعمال شروع وکړه حکمت وی دا دی دا موږ ته د قیامت مناظر ښکاره کوي د قیامت طرف ته اشاره کوي چې د قیامت هم را روان دی اوس چې زلزله راشي څه به کوو دا یو زموږ په ذهن کې سوال راوړي چې هلکه زلزله راشي څه به کوو نو اوس علامه ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب الجواب الکافی دا د هغې یو مشهور تصنیف دی په دې کې هغې لیکلي دي عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې ډېر نیک انسان الله والا بنده تیر شوی دی د هغې باره کې لیکلي دي چې د هغې دورې زمانه چې کومه ودور نو په هغې کې هغې یو حکمنامه جاري کړې وه او په حکمنامه هغې ټول مشرانو ته لیږلې وه چې کوم وزیرانو کوم ګورنرانو ټولو ته دا لیږلې وه چې کله لکه زلزله راشي د دې څلورو شیزونو به خیال ساتي لومبې وایي د خپلو ګناهونو باره کې استغفار وکړئ په خپلو ګناهونو ویریږئ چې کوم ګناهونه دې کړي دي په هغې استغفار وکړئ بیا دویم کار انفرادي طور ځان له الله ته ودرېږه کور کې ودرېږه جومات کې ودرېږه چې کوم ځای درته میلاویږي انفرادي الله ته وجاړه دویم کار اجتماعي خلکو سره شریک شه په اعمالو کې په دعا کې په ذکر او اذکار کې د الله نه خیر وغواړه او دغه شان چې تا له الله رب العزت تاسو له کوم مال درکړی دی د هغې نه وایي د الله رب العزت په لار کې صدقه وکړه ځکه صدقې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه ترد البلاء دا صدقه چې ده دا بلاګانې په شا کوي نو د خپلو مالونو نه څه ورکوي صدقه یې وکوي چې الله رب العزت دا زلزلې واپس کړي اوس د دې لپاره خاص دعا نو بهترین دعاګانې چې علما فرمایي هغه د هغې چې کومې د قرآن نه ثابت دي کومه دعا چې حضرت آدم علیه السلام کړې وه هغوی د جنت نه راوتل او خپل ځان چې ورته شرمنده شوی نو دا دعا یې وکړه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وایي زلزلې ټیم کې دا دعا ډېره وایي
یا چې کوم یونس علیه السلام کړي وا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ودا دعاګانې ډېر بهتري دي زلزلې ټیم کې دا دعاګانې بندوي ودا بهتري دي محترمو دا خبره مونږ په زلزلو کړه چې زلزلې کې اسې ناراضي د دې شاته یو پس منظر پروت دی د دې شاته یو حالات پراته دي هغه حالات چې زموږ اعمال دي زموږ ډیلی لایف دی چې زندگی زموږ څنګه روانه ده نو محترم په خپل زندګو سوچ پکار دی چې هر کس په خپل زندګۍ سوچ وکړو د خپل زندګۍ بدلولو کوشش وکړو الله رب العزت نه امداد وغواړو الله رب العزت ذات ته متوجه شو نو الله رب العزت په موږ ټول د خپلو عذابونو نه محفوظ ساتي الله رب العزت دا مختصر خبره د ټول په عمل کې راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين